نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کړه صحابه کرام سره ناسو او په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ناسو. یو کس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سیبه دی رد ویلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غي په جواب کې خاموش ناسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کس د خبري اوریدلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه سره مسکی کېدو. چې کله دا کس د حد نه تجاوز وکړو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم هغه کس د هغې په جواب کې بد رد شروع کړي، یعنې هغه ته جواب ورکړو. نبی علیه صلات وسلام چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیدو چې دو هغه ته په جواب کې بد رد ویلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو او پاسېد او لاړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه صلات وسلام پسې شاته روان شو او چې کله ورورسېد نو ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په خپل باندې لیدل چې د کس ماته بد رد ویلي او زه خاموش شوم تر دې چې دو د حد نه تجاوز وکړو نو بیا چې کله ما هغې ته جواب ورکړو نو تاسو خفه شوئ او را روان شوئ د هغه ځای نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې څه ټیم دې کس تا ته بد رد ویلي او تا د هغې دا بد رد اورېدلي و هغې له د جواب نه ورکوو نو الله رب العزت ستا د طرف نه یو فرشته مقرر کړې وه چې هغې ستا په ځای باندې د انسان دې کس له جواب ورکولو او چې کله تا په خپله باندې هغې له جواب ورکو نو په دې کې شیطان راودانګلو او بیا یې ورته ویل چې ابوبکره درې خبرې داسې دي چې د هغې په صداقت باندې زه قسم خورم. یو دا خبره ده چې کوم یو انسان د ظالم ظلم برداشت کوي په دنیا کې لکه د باندې په ناحقه باندې ظلم کېږي او دی د هغې هغه ظلم برداشت کوي نو الله رب العزت د دې په وجه باندې د دې د صبر په وجه باندې الله رب العزت د دې انسان عزت چې دی دا زیاتوي. او دویم نمبر هغه انسان دی چې د خلکو باندې صدقه کوي او خپل مال او صدقات چې دي خاص د الله تعالی د رضا دپاره کوي نو الله رب العزت د انسان رزق او د دې د مال چې دی دا زیاتوي. او دریم نمبر هغه کس دی چې یو کم انسانو په دنیا کې سوال کوي یعنی څوک چې د سوال دروازه کولاوهي معمولي څیزونه باندې خلکو ته سوال کوي خلکو نه څیزونه غواړي نو الله رب العزت په دې انسان باندې فقر او فاقه دا مسلط کوي. د سره مال هر یو څیز وي او د هغې باوجود به دا انسان غریب وي.